بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 86 نمبر درس دی، فصل نمبر 6 د نهي معروف گردان موکو. اوس په د نهي مجهول گردان کو. نو موږ سره دا د نهي معروف هماغه زړې صيغې لیکلې پرتې دي. اوس د دې نه موږ مجهول جوړو. نو دا د مجهول صيغه چې ده د مضارع د مجهول صيغه د جوړولو طریقه دا ده چې علامت اوله صيغه چې ده د مضارع اوله صيغه واحد مذکر غائب د هغې کې چې کومه علامت مضارع د ده له به پیش ورکړي او آخري حرف په یضربو کې با ده، نو د دې با نه با به په خپل حالت پرېږدي او د ده نه مخکې حرف چې دی هغه را ده، نو دې را له به زبر ورکړي. نو اوله صيغه کې چې کومه حرف له د زبر ورکړو په مجهول کې، نو ټولو صيغو کې به همغې باندې زبر لګي. نو دلته موږ علامت مضارع یا له زبر ورکړو پیش ورکړو او د آخري حرف نه مخکې حرف لم زبر ورکړو. آخري حرف با ده، د ده نه مخکې حرف دا را ده، د دې را نه زبر ورکړو. نو د معروف نه مجهول شو. مجهول معنی ده چې فاعل نامعلومه وي. نو لا یضرب او دا لاینه چې ورسره ولګي، نو چې کوم یضربو دی د باله به پیش په ختم کې جزم به ورکړي. نو لا یضرب د لا یضرب معنی ده لا یضرب د معروف صيغه ده، مضارع نهي معروف. نو لا یضرب معنی ده هغه یو سړی وخل هغه یو سړی دی وخل نه کوي. او لا یضرب معنی ده هغه یو سړی دی نه وخلی کېږي، هغه یو سړی دی نه وخلی کېږي. نو لا یضرب معنی ده هغه یو سړی دی نه وهلی کېږي، هغه یو سړی دی نه وهلی کېږي. ٹھیک شو؟ هغه یو سړی دی نه وهلی کېږي. لا یضربا معنی ده لا یضربا معنی ده هغه دواړه سړي وهل هغه دواړه سړي دی وهل نه کوي، هغه دواړه سړي دی وهل نه کوي. اوس د ده نه زه مجهول جوړوم، علامت مضارع له به دغه ورکړي ضمه ورکړي او د با آخري حرف د ده نه مخکې د را له به زبر ورکړي، زیر دی دا به ختم کړي زبر به ورکړي. لا یضربا معنی ده هغه دواړه سړي دی نه وهلی کېږي، هغه دواړه سړي دی نه وهلی کېږي. ٹھیک شو؟ لا یضربو معنی ده هغه ټول سړي دی وهل نه کوي، او لا یضربو معنی ده هغه ټول سړي دی نه وهلی کېږي. نو اوس په دې موږ لا یضربو جوړ کړو. لا یضربو علامت مضارع له به پیش ورکړي، را له به زبر ورکړي. لا یضربو معنی ده هغه ټول سړي دی وهل هغه ټول سړي دی نه وهلی کېږي. هغه ټول سړي دی نه وهلی کېږي. لا یضرب هغه یو سړی دی نه وهلی کېږي. لا یضربا هغه دواړه سړي دی نه وهلی کېږي. لا یضربو هغه ټول سړي دی نه وهلی کېږي. دا د مذکر غایب درې صيغې شوې. اوس د مؤنث غایب، نو لا تضرب دی. لا تضرب معنی ده هغه یو ښځه دی وهل نه کوي، هغه یو ښځه دی وهل نه کوي. لا تضرب لا تضرب دا را باندې به زبر ولګي، علامت مضارع تعالی به پیش ورکړي او د اخیر د با نه مخکې حرف را له به زبر ورکړي. نو لا تضرب معنی ده هغه یو ښځه دی نه وهلی کېږي، هغه یوه ښځه دی نه وهلی کېږي، هغه یو ښځه دی نه وهلی کېږي. نو دا ته موږ مجهول جوړه کړه. هغه یو ښځه دی نه وهلی کېږي، څوک یې نه وهي هغه معلوم نه دی. ٹھیک شوه؟ لا تضربا معنی ده هغه دواړه ښځې دي وهل نه کوي، هغه دواړه ښځې دي وهل نه کوي. لا تضربا معنی ده هغه دواړه ښځې دي نه وهلی کېږي. نو تضربا دا علامت مضارع تعالی پیش ورکړي او د را له به زبر ورکړي. لا تضربا هغه دواړه ښځې دي نه وهلی کېږي، هغه دواړه ښځې دي نه وهلی کېږي. ٹھیک شو؟ لا یضربن معنی ده هغه ټولې ښځې دي وهل نه کوي. لا یضربن معنی ده هغه ټولې ښځې دي نه وهلی کېږي. نو دا نه به اوس موږ مجهول جوړ کړو. لا یضربن هغه ټولې ښځې دي نه وهلی کېږي، هغه ټولې ښځې دي نه وهلی کېږي، هغه ټولې ښځې دي نه وهلی کېږي. لا تضرب لا تضربا لا یضربن لا تضرب لا تضربا لا یضربن. اوس به د مذکر حاضرو نه
د مجهول صيغه جوړو. لا تضرب معنا ده ته وهل مه کوه. لا تضرب ته وهل مه کوه. لا تضرب ته دې نه وهلی کېږي. یو سړي ته وایي لا تضرب ته وهل مه کوه. اوس د ده نه زه مجهول جوړوم چې ته دې نه وهلی کېږي، نو علامت مضارع تا له به پیش ورکړې او د با نه مخکې را نه به زبر ورکړې. لا تضرب ته دې نه وهلی کېږي. یو سړي ته وایي چې ته دې نه وهلی کېږي، ته دې وال ونه خورې. ٹھیک شو؟ نو ته دې نه وهلی کېږي. لا تضربا تاسو دواړه وهل مه کوئ. لا تضربا تاسو دواړه دې نه وهلی کېږي. تاسو دواړه دې نه وهلی کېږئ. تاسو دواړه دې نه وهلی کېږي. لا تضربو تاسو ټول وهل مه کوئ. سړو ته وایي تاسو ټول وهل مه کوئ. اوس په دې مجهول جوړ کې نو تاسو ټول دې نه وهلی کېږئ چې تاسو ټول وال ونه خورئ. ښه ده، بهتره دا ده چې تاسو ټول وال ونه خورئ. نو هغه به موږ مجهول جوړ کړو. لا تضربو تاسو ټول دې نه وهلی کېږئ. نو علامت مضارع تا له به پیش ورکړې، را له به زبر ورکړې. لا تضربو تاسو ټول سړي دې تاسو ټول دې نه وهلی کېږئ. تاسو ټول دې نه وهلی کېږئ. نو لا تضرب لا تضربا لا تضربو. لا تضرب لا تضربا لا تضربو. اوس د مؤنث حاضر نه جوړو. لا تضربي معنا ده یوې ښځې ته وایي چې ته وهل مه کوه. اوس د ده نه زه مجهول جوړوم. لا تضربي ته دې نه وهلی کېږي. نو علامت مضارع تا له به پیش ورکړي، دې را له به زبر ورکړي. لا تضربي ته دې نه وهلی کېږي. ته دې نه وهلی کېږي. ٹھیک شو؟ لا تضربا تاسو دواړه ښځې وهل مه کوئ. تاسو دواړه ښځې وهل مه کوئ. اوس زه وایم دنه علامت مضارع له به پیش ورکړي، مجهول دې جوړوم او دې را له به زبر ورکړي. لا تضربا تاسو دواړه دې نه وهلی کېږئ. تاسو دواړه ښځې دې نه وهلی کېږئ. تاسو دواړه دې نه وهلی کېږئ. لا تضربنا تاسو ټولې ښځې وهل مه کوئ. زه وایم چې تاسو ټولې ښځې ونه وهلی شئ، نو علامت مضارع له به پیش ورکړي او را له به زبر ورکړي. لا تضربنا تاسو ټولې ښځې دې نه وهلی کېږئ. تاسو ټولې دې نه وهلی کېږئ. ٹھیک شو؟ لا اضرب معنا ده زه دې وهل نه کوم. زه دې وهل نه کوم. لا اضرب زه دې نه وهلی کېږم. زه دې نه وهلی کېږي. لا اضرب علامت مضارع حمزه له به پیش ورکړي او دې را له به زبر ورکړي. لا اضرب زه دې نه وهلی کېږم. زه دې نه وهلی کېږم. زه دې نه وهلی کېږم. لا نضرب مونږ دې وهل نه کوو. مونږ دې وهل نه کوو. لا نضرب مونږ دې نه وهلی کېږو. علامت مضارع نون له به پیش ورکړي، دې را له به زبر ورکړي. لا نضرب مونږ دې نه وهلی کېږو. مونږ دې نه وهلی کېږو. مونږ دې نه وهلی کېږو. نو دا مونږ د معروف نه مجهول صيغې جوړې کړې. لا يضرب لا يضربا لا يضربو. لا تضرب لا تضربا لا يضربنا. لا تضرب لا تضربا لا تضربو. لا تضربي لا تضربا لا تضربنا. لا اضرب لا نضرب. نو دا مونږ سره د نهي مجهول ګردانو. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة